بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 36 نمبر درس دی. یقول المصنف رحمه الله تعالى فصل مفعول ما لم يسمى فاعله وهو كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه نحو ضرب زيد وحكمه في توحيد فعله وتثنيته وجمعه وتذكيره وتانيثه على قياس ما عرفت في الفاعل. دی عبارت کی مصنف رحمه الله تعالی د مرفوعاتو دویم قسم هغه بیانوي، او د مرفوعاتو دویم قسم دی مفعول ما لم يسمى فاعله، او تدی بل نوم دی نائب فاعل. په دې عبارت کې صاحب کتاب د مفعول ما لم يسمى فاعله متعلق دو بنیادی خبرې ذکر کړې دي. یوې د مفعول ما لم يسمى فاعله یا د نائب فاعل تعریف کړی دی، او دویمې د نائب فاعل کم احکامات دي، کم قواعد دي، نو داغی طرف ته اشاره کړی ده. نو مصنف د مفعول ما لم يسمى فاعله یا د نائب فاعل تعریف په دې الفاظو سره کړی دی: هو كل مفعول حذف فاعله واقيم هو مقامه. تدې ځای پورې دا د نائب فاعل تعریف دی. تدې حاصل او خلاصه دا ده چې نائب فاعل دا به مونږه هر هغې مفعول ته وایو چې د هغې فاعل حذف کړی شوی وي، او دغه نائب فاعل د فاعل قائم مقام ګرځېدلی وي، نو دې ته به مونږه مفعول ما لم يسمى فاعله وایو. نو تدې تعریف نه درې خبرې معلومې شوې. یو خبره ته دا معلومه شوه چې مفعول ما لم يسمى فاعله دا به مفعول وي، هو كل مفعول. دویمه خبره حذف فاعله چې تدې فاعل دا به محذوف وي، تدې فاعل به نه ذکر. او دریمه خبره ده چې دغه نائب فاعل یا مفعول ما لم يسمى فاعله دا به د فاعل قائم مقام وي، دا به د فاعل په ځای کې واقع وي، او څنګه چې فاعل مرفوع نو اوس به د فاعل په ځای باندې نائب فاعل دا به مرفوع وي. نو فرمایي مفعول ما لم يسمى فاعله، مفعول د هغې فعل یا د شبه فعل لم يسمى فاعله چې د هغې فاعل دا نه ذکر شوی. د معنی مراد فعل یا شبه فعل لی، او لم يسمى دا د لم یذکر په معنی باندې دی، یعنی مفعول د هغې فعل یا د شبه فعل لم یذکر فاعله چې د هغې فاعل دا نه ذکر شوی. بیا تعریف کوي وهو، او دا مفعول ما لم يسمى فاعله كل مفعول دا هر هغه مفعول له حذف فاعله چې د هغې فاعل حذف کړی شوی وي. په دې فاعله کې دا کم ها ضمیر دی، نو دا مفعول طرف ته راجع دی. واقیم هو مقامه، او دا نائب فاعل یا مفعول ما لم يسمى فاعله ته دغې فاعل قائم مقام ګرځېدلی وي. دا هو ضمیر دا نائب فاعل ته راجع دی، او مقامه کې دا کم ها ضمیر دی، نو دا فاعل ته راجع دی.
او دا خبره مونږ ذکر کړه چې دا به د فاعل څنګه قائم مقام وي. نو د فاعل قائم مقام به په دې اعتبار سره وي چې د فاعل کم ځای دی نو دغه ځای ته به دا نایب فاعل راشي او مخکې فاعل مرفوع نو اوس به رفع دا به په نایب فاعل باندې راځي. نحو ضرب زید، په دې جمله کې مصنف د مفعول ما لم يسمى فاعله د مثال په ذریعه سره وضاحت کوي. نو ضرب زید دا په اصل کې وو ضرب عمرو زیدن چې عمر زید وهو. نو اوس د ضرب نه مونږه فعل مجهول جوړ کو نو د ضرب نه جوړ شو ضربا او بیا مونږه تدی کم فاعل له عمرون دا محذف کو. نو چې کله عمر مونږه حذف کو نو تدغه زیتا دا زید کم مفعول دی نو دا د عمر زیت راغی او عمر باندې چې کم رفع وا نو دغه رفع وسپو په دغه مفعول باندې رااله او دی مفعول ته به اوس مونږه مفعول ما لم يسمى فاعله به ورته وایو یا به ورته نایب فاعل وایو ځکه چې دا د فاعل قائم مقام دی. نو ضربا دا فعل مجهول له او دا زیدون دا مفعول ما لم يسمى فاعله دی یعنی داسې مفعول له چې تدی فاعل دا نه دی ذکر شوی. او دا نایب فاعل دا خبره به مونږه یاد ساتو چې نایب فاعل دا به مرفوع بوي. نو کله به دا مرفوع وي په ضمه سره لکه څنګه چې په دې مثال کې دی زیدون مرفوع بضمه لفظا او کله به نایب فاعل دا به مرفوع وي په الف سره لکه ضرب الزیدانی. نو ضربا فعل مجهول له او الزیدانی دا تدید لپاره نایب فاعل له او دا مرفوع دی په الف سره او کله به نایب فاعل دا به مرفوع وي په واو سره مثلا ضرب الزیدون. نو دلته الزیدون دا مفعول ما لم يسمى فاعله دی یا نایب فاعل له او دا مرفوع دی په واو سره. نو چې دا خبره مونږ ته یاد وي چې نایب فاعل چې کوم ځای کې نایب فاعل وي دا به مرفوع وي بیا به یا دا مرفوع وي په ضمه سره یا به مرفوع وي په الف سره او یا به مرفوع وي په واو سره. وحكمه في توحيد فعله وتثنيته وجمعه وتذكيره وتانيثه على قياس ما عرفت في الفاعل. په دې عبارت کې مصنف رحمه الله د نائب فاعل کم احکامات دي کم قواعد دي نو داغه طرف ته اشاره کړې ده او مصنف رحمه الله مختصرا دا خبره کړې ده چې تدې هغه احکامات دي کم احکامات چې تا په فاعل کې پیژندلې دي. نو د فاعل کم احکامات دي پاغي احکامات باندې ته د نائب فاعل احکامات هم قیاس کا. نو په دې عبارت کې دو قواعد طرف ته مصنف اشاره کړې ده کوم چې مونږه د فاعل په بحث کې په تفصیل سره بیان کړیو او مصنف رحمه الله الته هم په وضاحت سره بیان کړیو. یو قاعده دا ده چې کله نائب فاعل دا اسم ظاهر وي نو تدی فعل با د همیشه د پاره واحد راوړی شي خوا که دغه نائب فاعل دا واحد وي که تثنیه وي او که جمع وي. تدی قاعده حاصل دا شو کچری نائب فاعل دا اسم ظاهر وي نو تدی فعل با د همیشه د پاره واحد راوړی شي خوا که دا نائب فاعل دا مفرد وي که تثنیه وي او که جمع وي. مثلا ضرب زیدون دویم مثال دی ضرب الزیدانی او د جمع مثال دی ضرب الزیدونه. نو دا کم مثالونه چې مونږ ذکر کړل نو په لومبي مثال کې ضرب زیدون کې دا زید دا مفرد دی په دویم مثال کې ضرب الزیدانی کې د الزیدانی د تثنیه دی او په دریم مثال کې ضرب الزیدونه کې الزیدونه دا جمع ده. خو په دې ټولو کې چې کومه خبره مشترک ده نو هغه دا ده چې دا نائب فاعل دا اسم ظاهر دی نو خوا که نائب فاعل واحد وي که تثنیه وي او که جمع وي په هر حالت کې به مونږه تدې فعل دا به واحد راوړو او دغه واحد راوړل دا ضروری دی. او کچری نائب فاعل دا اسم ضمیر وي نو بیا به تدې فعل د ضمیر مطابق وي. کچری ضمیر واحد نو فعل به مونږه واحد راوړو کچری ضمیر تثنیه نو فعل به هم مونږه تثنیه راوړو او کچری ضمیر جمع نو فعل به هم مونږه جمع راوړو. مثلا زید ضربا
نو دلته په ضربه کې هو ضمیر دی، هغه نائب فاعل دی، نو هو دا واحد دی، نو فعل به هم مونږه واحد راوړو. تسنیه مثال له الزیدانی ضربا، نو دلته ضربا کې د الف دا ضمیر دا نائب فاعل دی، لہذا فعل هم مونږ د تسنیه راوړی دی. او الزیدون ضربو، نو دلته نائب فاعل دا د جمع ضمیر دی، لہذا د فعل کومه صيغه ده هغه به هم مونږه د جمع راوړو. نو تدې لومبۍ قاعدې خلاصه دا شوه، کچرې نائب فاعل دا اسم ظاهر وي نو تدې فعل به د همیشه د پاره واحد یا مفرد راوړی کیږي، خو که د نائب فاعل واحد وي که تثنیه وي او که جمع وي. او کچرې نائب فاعل دا اسم ضمیر وي نو بیا به فعل د دغه ضمیر مطابق به وي، کچرې د واحد د پاره واحد، د تثنیه د پاره تثنیه او د جمع د پاره جمع. نو دا خو یوه قاعده شوه چې فعل به کله مونږه واحد راوړو او کله به واحد تثنیه او جمع راوړو. بل قاعده کومه مصنف چې بیان کړې ده نو هغه دا ده چې د نائب فاعل فعل دا کله مؤنث راوړل واجب دي او کله مؤنث او مذکر دواړه راوړل دا جایز دي. نو په هغې کې تفصیل دا دی، کچرې مفعول ما لم یسمى فاعله او تدې بل نوم نائب فاعل دی، نو کچرې نائب فاعل دا مؤنث حقیقي وي، اسم ظاهر وي او د فعل او د نائب فاعل په منځ کې فصل نه وي، نو په دې صورت کې دغه فعل مجهول مؤنث راوړل واجب دي. نو په دې قاعده کې مونږه درې شرطونه ولګول. یو شرط پکې دا دی چې نائب فاعل مؤنث حقیقي وي، او مونږه د مؤنث حقیقي تعریف مخکې ذکر کړو چې د هغې په مقابله کې نر حیوان دا موجود وي، چې نائب فاعل مؤنث حقیقي وي. دویم چې نائب فاعل اسم ظاهر وي، او دریم چې د نائب فاعل او د فعل مجهول په منځ کې فصل نه وي. نو کچرې دا شرایط پکې موجود وي نو فعل مؤنث راوړل دا واجب او ضروری دي. مثلا ضربت هندون، نو دلته که مونږ وګورو نو دا ټول شرایط پکې موجود دي. کم نائب فاعل دی هندون دا مؤنث حقیقي دی ځکه چې د دې په مقابله کې نر جاندار موجود دی. دویم نمبر هندون دا اسم ظاهر هم دی، او بل د ضربت او د هندون په منځ کې فصل هم نشته دی، لہذا د ضربت فعل دا مؤنث راوړل دا واجب او ضروری دی. او کچېرې په دې درې شرطونو کې دا درې واړه شرطونه پکې نه وي، خو که یو شرط پکې نه وي او که دوه پکې نه وي نو بیا په هغې کې تفصیل دی، او هغه تفصیل دا دی کچېرې دریم شرط پکې نه وي، یعنی د فعل مجهول او د نائب فاعل په منځ کې فصل راغلی وي، نو چې کله پکې فصل راغی نو بیا دغه فعل دا مونږه مذکر هم راوړی شو او مؤنث راوړلی هم جایز دي. مثلا ضربت اليوم هندون او ضرب اليوم هندون دواړه قسمه ویل دا جایز دي. نو په ضربت اليوم هندون کې دلته لومبی شرط پکې موجود دی ځکه چې هندون دا مؤنث حقیقي دی. دویم شرط پکې هم موجود دی، هندون دا اسم ظاهر دی، لیکن کم دریم شرط دی هغه پکې نشته دی. مخکې دا خبر مونږ کړی چې فصل به پکې نه، او دلته د اليوم په ذریعه باندې د ضربت او د هندون په منځ کې فصل راغلی دی، لہذا ضربت اليوم هندون ویل هم جایز دی او ضرب اليوم هندون ویل هم جایز دی. او کچرې لومبی شرط پکې نه وي، یعنی نائب فاعل دا مؤنث حقیقي نه وي بلکې مؤنث غیر حقیقي وي، نو بیا هم فعل مجهول دا مذکر راوړل هم جایز دي او مؤنث راوړل هم جایز دي. مثلا کوور الشمس او کوورت الشمس، نو په دې مثال باندې که مونږ غور وکړو کوور الشمس، نو دلته دا کم نائب فاعل دی، نو دا مؤنث غیر حقیقي دی او اسم ظاهر دی، او دغه شان دی خو که د
فعل مجهول او د نائب فاعل په منځ کې فصل وي او کنه وي په دواړو صورتونو کې دغه فعل مذکر راوړل هم جایز دي او مؤنث راوړل هم جایز دي. نو په دې مثال کې دا کم نائب فاعل نو دا مؤنث غیر حقیقي دی، نو فعل مذکر راوړل هم جایز دي او مؤنث راوړل هم جایز دي. نو کویر الشمس ویل هم جایز دي او کویرت الشمس ویل دا هم جایز دي. دغه شان دي که د دې دواړو په منځ کې فصل راغی نو بیا هم کویر اليوم الشمس کویر اليوم الشمس او کویرت اليوم الشمس ویل دا هم جایز دي. او کچری دا دویم نمبر شرط پکې نو، یعنی دا نائب فاعل دا اسم ظاهر نو بلکې اسم ضمیرو، نو بیا په هر صورت کې د دې کم فعل مجهول له نو دا مؤنث راوړل دا ضروری دي، خو که دغه د مؤنث حقیقي ضمیر وي او که د مؤنث غیر حقیقي داغي ضمیر وي. مثلا الشمس کوورت، نو اوس دلته دا کوورت دا مؤنث راوړل دا واجب دي، ځکه چې د کوورت کې کم نائب فاعل له نو هغه د مؤنث غیر حقیقي ضمیر دی، او د خوا که د مؤنث حقیقي ضمیر وي نو بیا هم مؤنث راوړل ضروری دي. لکه هندون ضربت، نو دلته هم د ضربت کې کم نائب فاعل له نو هغه د مؤنث حقیقي ضمیر دی، یعنی دغه ضمیر مؤنث حقیقي طرف ته راځي دی، لہذا ته د مؤنث راوړل دا واجب دی. نو ته د دویمه قاعده خلاصه او حاصل دا شو، کچره نائب فاعل دا مؤنث حقیقي وي، اسم ظاهر وي او د فعل مجهول او د نائب فاعل په منځ کې فصل نه وي، نو بیا فعل دا مؤنث راوړل دا واجب دي. او کچری د دې په منځ کې فصل راغلی نو بیا مذکر راوړل هم جایز دي او مؤنث هم راوړل جایز دي، یا نائب فاعل دا مؤنث غیر حقیقي وي او اسم ظاهر وي، او خوا که د دې دواړو په منځ کې فصل وي او که نه وي نو بیا مذکر راوړل هم جایز دي او مؤنث راوړل هم جایز دي. او کچری نائب فاعل دا اسم ضمیر وي نو خوا که د مؤنث حقیقي ضمیر وي او که د مؤنث غیر حقیقي ضمیر وي، په دواړو صورتونو کې دغه فعل دا مؤنث راوړل دا ضروری دي. مصنف رحمه الله دې قاعدو طرف ته اشاره کړې ده او ته دې نور تفصیل دا موږ په فاعل کې دا ذکر کړو. نو فرمایي وحکمه او د نائب فاعل حکم فی توحید فعله، تدې د فعل په واحد راوړلو کې، وتثنیته او په تثنیه راوړلو کې، وجمعه او په جمع راوړلو کې، وتذکیره په مذکر راوړلو کې، وتانیثه او په مؤنث راوړلو کې، علی قیاس ما عرفت فی الفاعل، هغه شانتی دي څنګه چې تا په فاعل کې پیژندلې دي. نو د فاعل کم احکامات دي نو هغه اول یاد کا او بیا په دا احکامات دا په قیاس کا او دا غي مونږه مختصرا تفصیل هغه تاسو مخې ته کې خودو. اوس راځو مونږه تدې عبارت ترکیب له او پدې کې کم نحوی فواید دي، نو د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره به مونږه ذکر کوو. مفعول ما لم يسمى فاعله، مفعول مرفوع بضم لفظا دا مضاف دی، او ما دا اسم موصول دی، لم يسمى دا فعل جهد مجهول دی، او فاعله دا مضاف الیه دا ولا نائب فاعل له. لم يسمى چونکه د فعل مجهول صيغه ده او فعل مجهول دا نائب فاعل غواړي، نو فاعله تدې لپاره نائب فاعل له. او په دې درس کې دا خبره مونږ وکړه چې نائب فاعل دا په مرفوعاتو کې دی، نو فاعل دا مرفوع دی په ضمه سره. نو لم يسمى فعل مجهول اپنے نائب فاعل سے مل کر دا صلہ دا دو ما موصول دا پارا، بیا موصول صلہ دا مضاف الیہ دا دو، مفعول مضاف دا پارا او مضاف الیہ دا مبتدا دا، وو دا زائدہ دا، او هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا دا، کل دا مضاف دے، مفعول دا موصوف دے، او حذف فاعله، حذف دا فعل مجهول له او فاعله دا تدیر لپاره نائب فاعل له. او دا خبره مونږ ذکر کړه چې نائب فاعل دا به مرفوع، نو فاعل دا مرفوع دی په ضمه سره. نو فعل مجهول اپنے نائب فاعل سے مل کر دا معطوف علیہ دی، و عاطفه او اقیم دا هم فعل مجهول لا، دا فعل ماضی مجهول صيغه ده، نو دا به هم نائب فاعل غواړي، نو دا هو ضمیر
دا ول نائب فاعل دی، لیکن چونکه هو دا مبنی دی نو دا مبنی دی مرفوع دی محلا، او مقامه مضاف مضاف الیہ دا ول مفعول فیہ دا. نو اقیمہ فعل مجهول اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر دا معطوف دے دا معطوف علیہ دا پارا، بیا معطوف علیہ معطوف مل کر دا صفت دے دا مفعول موصوف دا پارا، او موصوف صفت مل کر دا مضاف الیہ دے دا کل مضاف دا پارا، مضاف مضاف الیہ دا خبر دے ہوا مبتدا دا پارا، بیا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر دا بیا خبر دے دا مفعول ما لم یسمى فاعله مبتدا دا پارا، لہذا دا جملہ اسمیہ دا. دلته به مونږه دا قاعده هم په ذهن کې یاد ساتو او دا مخکې هم مونږه ذکر کړې وه چې کله د نکرې نه بعد فعل راشي خو که فعل معلوم وي او که مجهول وي نو عام طور باندې دغه نکره موصوف جوړیږي او دغه فعل دا ولا صفت جوړیږي. نو دلته مفعول نکرې نه بعد فعل راغلی دی نو مفعول موصوف دی او حذف فاعله دا ولا صفت دی. نحو ضرب زید، ضرب صيغه واحد مذکر غائب فعلی ماضی مجهول او زید مرفوع بضمه لفظا دا ولا نائب فاعل دی، لہذا دا جمله فعلیه ده. وحكمه في توحيد فعله وتثنيته وجمعه وتذكيره وتانيثه على قياس ما عرفت في الفاعل. حكمه دا مضاف مضاف الیہ دا مبتدا دا، او في توحيد فعله وتثنيته وجمعه وتذكيره وتانيثه دا جار مجرور دا متعلق دے پو حکم پورے، او على قياس على حرف جار قياسي دا مضاف تے ما اسم موصول او عرفت فعل وفاعل، او دا فعل فاعل دا جار مجرور متعلق دے پو عرفت فعل پوری. نو عرفت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر دا صلہ دا ما موصولی دا پارا، او موصول صلہ دا مضاف الیہ دا دو قیاسی مضاف دا پارا، بیا مضاف مضاف الیہ دا مجرور دے دو علی جار دا پارا، او جار مجرور دا متعلق دے ثابتن پوری، لہذا دا بیا خبر دے دا حکمه فی توحید فعله وتثنیته وجمعه وتذکیره وتانیثه مبتدا دا پارا. دلته به مونږه یو دا قاعده په ذهن کې یاد ساتو او دا په دې عبارت کې بار بار استعمال شوی ده چې کله د اسم نه بعد متصلا ضمیر راشي، یعنی د اسم سره یو ځای ضمیر راشي نو دغه اسم دا به مضاف جوړیږي او دغه ضمیر دا به ولا مضاف الیه جوړیږي. مثلا حکمه، نو حکم اسم نه بعد د ها ضمیر راغلی نو خپل منځ کې مضاف مضاف الیه راغلی جوړ شوی دی. دغه شان د فعله تثنیته جمعه تذکیره او تانیثه، نو دې ټولو کې د اسم نه بعد ضمیر راغلی دی نو دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړ شوی دی. او بل قاعده چې کم مخکې مونږه ذکر کړی ده خو د یاد دهانې دپاره یې مونږه ذکر کوو چې کله دوه درې څلور یا پنځه اسمونه یو ځای راشي او کم اخرنی اسم دی نو دا معرفي په قسمونو کې یو قسم وي او د دې نه مخکې چې کم اسمونه وي نو په دې باندې الف لام نه وي داخل نو دا عام طور باندې په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. نو دلته د توحید فعله درې اسمونه دا یو ځای راغلي دي او کم اخرنی اسم دی دا د معرفي په قسمونو کې ضمیر دی او د دې نه مخکې چې دا کم دوه اسمونه دي توحید او فعل په دې باندې الف لام نه دي داخل شوي نو لہذا دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه. توحید مضاف دی فعل طرف ته او فعل دا مضاف دی د ها ضمیر طرف ته، بیا مضاف مضاف الیه دا بیا مضاف الیه دی د توحید مضاف طرف ته. نو چې دا قاعده دا زمونږه په ذهن کې وي. یو ځل مونږ بیا ته د عبارت ترجمه ذکر کوو. مصنف فرمایي مفعول ما لم يسمى فاعله، مفعول د هغه فعل یا د شبه فعل لم يسمى یعنی لم يذكر فاعله چې د هغه فاعل نه ذکر شوی، او د مفعول ما لم يسمى فاعله تدی بل نوم سره نائب فاعل. وهو او د نائب فاعل كل مفعول هر هغه مفعول له حذف فاعله چې تدی فاعل دا حذف وی تدی فاعل دا نه ذکر شوی. و اقیم هو مقامه او دا نائب فاعل د فاعل قائم مقام ګرځیدلی وي نو دا د نائب فاعل تعریف ته کل مفعول حذف فاعله و اقیم هو مقامه. اوس مثال دی ضربا زیدون، نو دا زیدون دا په اصل کې مفعول له تدی فاعل دا حذف شوی دی او دا د فاعل قائم مقام دی. څنګه چې فاعل مرفوع نو دا شانتي نائب فاعل دا هم مرفوع.
وحكمه او د نائب فاعل حكم في توحيد فعله وتثنيته وجمعه وتذكيره وتانيثه. د نائب فاعل حكم داغي د فعل په واحد راوړلو کې، په تثنیه راوړلو کې، او په جمع راوړلو کې، په مذکر راوړلو کې، او په مؤنث راوړلو کې، على قياس ما عرفت في الفاعل. نو دا د پشان د فاعل څنګه چې تا د فاعل احکامات پیژندلې دي، نو پاغي باندې ته دا هم قیاس کا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.